د رب ذوالجلال په نوم چې بخون کې مهربانه دی، امید لرم چې ټول به ښه وي. دوی چې دي د ملاکنډ یونیورسټۍ د انصاف سټوډنټ فیډریشن اوس صدر منتخب شوي دي او د دوی د اکټیویټیز په بنیاد باندې او د دوی د سرګرم کېدو په وجه باندې چې دی نو دوی له دا عهدو ورکړې شوې ده. په پاکستان تحریک انصاف کې د دوی ښه ډېرې قربانیانې دي. د دوی سره نن د ملاقات او د نننۍ مرکې مقصد دا و چې آیا یو مشر یو سټوډنټ یونیورسټۍ ته راځي، سکول لایف ته راځي، هغه له په سیاست کې عمل دخل پکار دی، په تعلیم باندې څومره فوکس کول پکار دي او دوی ته ذاتي طور څومره مشکلات دي. شهزاد خانه په ډول خو ته په خیرالي وایو، یو جان مننه خپل قیمتي وخت یې راکړو. ډېره زیاته مننه ستاسو، ډېره زیاته شکریه چې تاسو دا پروګرام ارینج کړو، بیا پکې موږ ته بلنه راکړه. نو ستاسو یو جهان مننه. زما نوم دی شهزاد خان او زه د تحصیل بریکوټ اوسېدونکی یم او پولیټکس کوم. پاکستان تحریک انصاف سره یم، انصاف سټوډنټ فیډریشن عہدهدار یم، چونکې مخکې تحصیل بریکوټ سابقه جنرال سیکرټري هم پاتې شوی یم. همدا ته وایي چې لوړ به دا ډیفاین کوو چې سیاست او تعلیم یو ځای څنګه کېدی شي. نو سیاست او تعلیم یو ځای خو به داسې کولی، مطلب ټول نه پاس پرایورټي چې د انصاف سټوډنټ فیډریشن چې هغه اکیډمیک دی. اولنې کوشش چې مونږ کوو هغه د خپل ایجوکیشن کوو، خو ایجوکیشن سره سره سټوډنټ ته ډېر زیات مسلې راځي، نو هغې دپاره مونږ پالیټکس کوو او دا ډېر زیات امپورټنټ رول دی پالیټکس په یونیورسټیانو کې، ځکه سټوډنټ پالیټکس چې کوم دی دا ډېر زیات یو غټ اثر دی. سټوډنټ چې کوم دی چې کوم سیاست کوي نو دې کې ټول پوهه خلک دی، ایجوکیټډ خلک دی ټول. نو د دیو چې کوم په پالیټکس کې کوم رول دی نو هغه ماته ډېر زیات داسې ښکاري لکه بیک بون چې په پالیټکس کې. ستاسو څه خیال دی لکه دا یو موډرن پالیټکس دی او بیا دوی سره پوه هم راشي، دا پوهې سره سره چې دی زما په خیال دا یو ډېر ښه خبره هم ده. زه وایم چې یاره سیاست کې خو سټوډنټان له عمل دخل نه دی پکار، خو بیا هم که دا سټوډنټ د سیاست نه او د سماج نه اوټ شي نو بیا هم دی هغه شان میچورډ لایف نشي تللی. شهزاد خان دا ته وایي چې یاره ابتدایي تعلیم دې رقم دې نه کړی دی او ځکه چې زه ګورم ماشاءالله ستاسو زموږ ډېر وخت نه ښه ټرمز دي، ښه ریلیشنز دي، نو څومره حده پورې د سره د کور سپورټ دی، بنیادي تعلیم دې د کم ځای نه شروع کړی دی په یونیورسټۍ دې په کم ځای ختم؟ زما چې کوم دی نو سټارټ چې ما اخیستی و نو سوات ایجوکیشن اکیډمي بریکوټ سوات نه اخیستی و، چونکې ډېر یو ښه سکول و، زما ډېر زیات ښه تربیت هغو کړی دی. زما ټیچرز خاص کر زه به ووایم چې عمر ډېر صاحب شو، فرید خان صاحب شو، خیر محمد صاحب شو، اسحاق قاري صاحب، ډېر ښه ښه ټیچران ول زموږ او الحمدلله زه نن هم ښه د فخر سره یم چې هغو ما له د دې ځایږي نه یو ښه ښکلی مطلب ماشوم هغه ګرومینګ چې څنګه کړی نو ډېر زیات ښه کړی و، ښه زده کړه مې ترې کړې ده او ښه په ټاپ پوزیشن باندې مې خپل سکول کې پاتې شویم، چونکې ډېر د ښه ابتدا مې د دې ځایږي نه کړی و. بیا د هغې نه پس ما د سټي سکول جاین کړی و او د هغې نه مې او لیولس کړی دی او هغې کې هم زما ښه ښه ټیچر ول، آصف شو، سری صاحب شو، نو مطلب ښه زده ما د خپل ټیچرانو نه کړي. هغې نه بعد بیا زه یونیورسټي ته تللی یم، یونیورسټي اف ملکنډ کې هغې کې ما خپل بي اے سټارټ کړی دی. صحیح. اوس د دې سیاست ته د راتګ مقصد څه نور هم ډېرې پارټیانې دي، مختلف ارګنایزیشنز دي، دي سماجي تنظیمونه هم دي، که ووایي ډېر ښه تنظیمونه شته چې هغه پای کې خلک کوم چې سټوډنټ لایف کې یا کسان پکې انټر کېږي. نو بیا د پاکستان تحریک انصاف او بیا د انصاف سټوډنټ فیډریشن سره د یو ځایوالي وجوهات څه دي؟ نو تاسو وایئ چې نور لکه هم ښه ښه پارټیانې دي، نو زه به تاسو ته دا ووایم چې مطلب خلک چې کم دي نو هغه چې ځي یو ښه لیډرشپ پسې ځي او هغه کوالټي او هغه قسمه لیډرشپ چې دي نو هغه په پاکستان کې نن سبا صرف خلکو ته په پاکستان نه پوره دنیا چې کومه ده هغه عمران خان خوښوي، پوره امت مسلمه هغه خوښوي. بیا خاص کر زه مراد سعید ته وګورم نو زیاتره خلک هغې نه ډېر زیات متاثره دي. مراد سعید چې دی نو خاص کر زموږ د ملکنډ ډویژن سره تعلق دی او ډېر یو قابل او یو تکړه انسان و، خو انفارچونیټلی چې هغه نن سبا زموږ په منځ کې نشته، هغه ریپوسټ دی او هغه مور چې دا اوس هم پیرالایز ده، ډیسیبل ده، هغه هم نشي لیدی، ډېر سخت د مشکلاتو سره دی. خو چونکې مونږ هغې هغه ځای راټینګولو کوشش کوو او هغې هغه اواز چې دی هغه اوس هم عوام ته مخې ته راوړو، هغه اوس هم خپل ویډیو پیغام وغیره جاری کوي. خو چونکې ښځې مونږ چې نو په پاکستان تحریک انصاف کې مراد سعید شو، خان صاحب او دا مشران چې کوم دي نور د انصاف سټوډنټ فیډریشن کوم مشران دي، مینا خان افریدي شو، ډاکټر شفقت عیار شو، سهیل افریدي شو، علامه اقبال صدر صاحب شو، که په سوات کې وګورم انجینیر سیف الله، انجینیر زاهد خان، ښه خلک زموږ سره دلته انصاف سټوډنټ فیډریشن موجود دي او د هغې د وجې
بیا خاص کر که زه د خپل حلقي خبره وکم نو زمونږ موجوده کوم منسټر ډاکټر امجد علي صاحب دی نو هغه هم یو ډېر زیات غټ رول دی په دې حلقه کې ډېر زیات خدمات دي چونکې هغه چېرته ذات د دا نه دی چې یازو منسټر یم یا MP یم یو عام ورکر په شان یو عام انسان په شان دي خلکو سره خپل تعلقات او هغه ډېر زیات ښه ساتي چونکې مخکې به چا MP منسټر لیدونه او نن چې څومره هم دغه نو هغه څه نومونه مسله عوامي راځي نو هغه ځان ورته هر ځای کې هغه ځان اویلیبل کوي خپل عوام چې دي هغه ته ځان رسوي نو دغه وجه کېدای شي چې په پاکستان تحریک انصاف کې شهزاد خان یو ډېر زیات تفصیلي بحث وشو خو دا راته ووایي چې کم سټوډنټان یا کم هغه کسان ورکران کم چې مونږ ګوري ستاسو خیال دی هغو ته تاسو په سیاست کې د راتګ دپاره وینا کوئ چې وایي سیاست ته راشئ ځکه ډېر مور پلار خویندرونه مشران دي چې خپل بچي د داسې اکټیویټیز نه ساتي نو څه وایي په دې نو زه خو هغو ته دا وایم چې ملک زموږ جمهوري دی دې کې سیاست لازمي دی نو که مونږ دا نه کوو نو مونږ بیا هېڅ هم نشو کولی دا زمونږ حق دی او دا د هر پاکستاني د هر شهري حق دی چې فریډم اف سپیچ دی فریډم اف اسوسییشن دی د خپل رایټ دپاره اواز اوچتول نو دا بغیر د سیاست نه کېږي او بالکل زه خو وایم چې زما پیرنټس هم سپورټ کوي زما چې څونه خلک دي هغه هم ما سپورټ کوي خو نور خلکو ته هم وایم چې بس مطلب دا د ژوند سره تړلي خبرې دي او پالیټکس کې خامخا سټوډنټ له پکار دی چې انوالو شي درد ووایي په صالح مردان چې کوم شو صانع ګارډلنګ کې پای کې تاسو ډېر زیات اکټیویټیز کړي وو ډېر زیات سچ ایز څومره شارپ چې وایي څومره هغه هارډ ورکینګ تاسو کړی وو ډېره منډه تړلې تاسو کړې وه بیا دغه کورنو سره هیلپ کول او د هغو جنازې راپیک کول چتول رارسول د مختلفو چارواکو سره او د صاحب حساب سره رابطې کول د هغې څه آوټپوټ راوتو او څه فوډ نتایج راوتل هغه کورنو ته څه میلاو شول پیمنټ د چا په لاس میلاو شو څومره پیمنټ ورته میلاو شو نو ثانیه کارټلنګ چې کله رااله نو هغه کم 9 کسان چې ولا شهیدان شول پای کې فیمیل هم ول پای کې چلډرن هم ول پای کې مشران هم ول او ځوانان به هم ول هغه ډیره زیاته یو غټه ثانیه زمونږ د ملکن ډیویژن کې چرته داسې ثانیه مانو لیدل چې یو کورنه پکې 9 کسان شهیدان شول خو چې څنګه واقعیا رااله نو موږ خپل منسټر ډاکټر امجد علي سره ډایرک رابطه وکړه او چونکې هغه بیا ډایرکټ د چیف منسټر خیبر پختونخوا سره علي امین سره او چیف سیکرټري سره رابطه وکړه او هغه خبره سره ډیسکس کړه او هغه کوم میتونه چې هغه نه ورکړی کېدل بیا د هغې د وجې نه هغه هم میلاو شول او په هغې کې منسټر صاحب ډېره منډه واله زموږ د پارټۍ کې MLA صاحب سلیم رحمان وګورم خاص کر جنید اکبر شاندانه ګلزار هغه ځي ته لاړل او هغه خلکو سره هغه همدردي فضل حکیم شو څومره هم چې د پارټۍ مشران ول ټول ول ځان په ټایم رسولی او د خلکو هغه اواز جوړ کړی په صوبایي اسمبلی کې که قومي اسمبلی وه که سینټ وه خو د هغو هغه اواز اوچت کړی بیا هغه خلک ډاکټر صاحب بوتلل چیف منسټر خیبر پختونخوا سره هم میلاو کړل او بیا هغه خلکو ته په بل ورځ هغه پیکیج هم میلاو شو هغو ته هغه مطلب هغه ټایم کې چې کمپنسیشن و 50 لک روپۍ فی کس و هغه ول هم ډاکټر صاحب ورکړه هغه منډې ول وواله او هر څه ول منظور کړل او هغه 50 لک روپۍ فی کس هغو ته میلاو شوي دي او بیا هغې نه پس هغو ته ډاکټر صاحب دا هم ویلي ول چې چیف منسټر صاحب هم هغو له ډاکټر صاحب د نوکریانو هم اناونسمنټ کړی نو څومره چې کېده د پروفیشنل ګورنمنټ د هغو سره فل سپورټ وکړو خو د بل مرغه زمونږ کوم وفاقي حکومت چې هغه خبره ونه منله نون لیګ والا چې څومره وفاقي حکومت خاص کر پیټیا والا خو په قومي اسمبلی کې بیا ډیبیټ کړی خو د نورو پارټیانو هېڅ قسمه څه ډیبیټ ونه کړو او هېڅ دغه ونه کړو چونکې بیا پریس کانفرنس هم دلته په دې سوات کې هم مشران وکړو خو هغې ته شهیدان ونه وي او چونکې اصل کې هغه عاجزانان شهیدان ول ځکه هغه که شهیدان نه وي نو هغو له به نه چا جنازې کولې نه به چا خښول نه به هغو ته کمپنسیشن میلاوېدو نه به هغو له بیا MNA MPA تلو نه به هغو له بیا چېرته منسټر راتلو نه به چیف منسټر خپل اپیس ته غوښتل نو چونکې هغه بېګناه خلک ول هغو ته هغه انصاف کم از کم هغه بېګناه ثابت شوي دي تاسو وایي د پاکستان تحریک انصاف په ګورنمنټ کې هغوی ته انصاف میلاو شو شهزاد خان دا راته ووایه د ټول نه اهم خبره چې د هغه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف به حیثیت د ملکن یونیورسټۍ د صدر په حیث معنی بظاهر خبره پوهه لرئ یو نظر لرئ څه مستقبل نه پاکستان تحریک انصاف ته ډېر زیات سخت مراحل پراته دي ځکه سټوډنټ چې دي د عام خلکو په نسبت باندې ډېر خبرېږي ځکه هغو ته ډېر اویرنس وي د مختلف ځایونو نالج لري یو سټوډنټ نالج راوړي بل راوړي بیا ټول نه خاص کر چې د نو دغه اکټیو ده سوشل میډیا ستاسو ډېر زیاته اکټیو ده نو څه وایې اوس د پاکستان تحریک انصاف ګورنمنټ چې دی څومره حده پورې خلک مطمئن دی
سټوډنټس څومره مطمئن دي او مستقبل دې څه ګوري چې مستقبل څنګه دی؟ نو پاکستان تحریک انصاف نو مطلب سټوډنټس خو بالکل سټیسفاید دی. یو سړی دا کوشش کوي چې عمران خان په فیور کې هر یو کس ته نن سبا کو ګوري 90% خلک چې دی هغه د عمران خان په سپورټ کې دي او ان شاء الله که خیر ضرب ضرب خان سے هم رها شي امید ساتو چې هغه یو بے ګناه یو سیاسي قید دی اسی په سیاسي تور باندې قید کړی دی چې دې ملک لپاره سکول خلکو لپاره کم آزاد هغه دا خبره کوي چې زه په قید کې نه یم زه آزاد یم په جیل کې دنه خو چونکه بهر چې کم خلک دي زه دغه لپاره ازادي غواړم چونکه دا خلک چې کم دي د غلامۍ د ژوند نور خلاص شي او پاکستان کې جمهوریت چې کم دی هغه باقی پاتې شي هغه دا کوشش کوي. اوس د پاکستان تحریک انصاف صوبایي ګورنمنټ چې دی د دې نه ظاهر خبره سټوډنټس لپاره غونډې پیکیج راوړي د مختلف د روزګار لپاره غونډې پیکیجونه راوړي خو که تاسو ګورئ زموږ خپل پی کې چې یا پی کې ساج کې د دې کې د ترقیاتي کارونه او زموږ چې کوم منسټر صاحب د ډاکټر ویلي صاحب دغه نه ستاسو په دې باندې څومره هره پورې بحیثیت او صدر څومره مطمئن او څومره ایکسپیکټیشن لري چې هغه به د علاقې له مخکې ترقي وکړي؟ نو ډاکټر صاحب خو په خپل دوه ټینور کې په دې حلقه کې راغی او په بل حلقه کې هغه چې څونه وکړل نو هغه چانه پټ پناه نه دي. بعضې نیم خلک وایي تاسو یو پرایمري سکول هم نه دی جوړ کړی خو زه یم دا خلک چې دا په سترګو باندې لږ کمزوري د دې نظر نه لګي که سټارټ واخلو تاسو وګورئ نو زمونږ په دې حلقه کې د ټولو ناول ډیګري کالج ته مونږ وګورو په کانډا کې فیراپلیجیک سنټر شو الایډ هیلث ساینسز شو دلته سیکنډریانې هر کلی کې که تاسو نن لاړ شئ که وړیګرام دی که بلوګرام دی که غالیګی دی غالیګي کې های سیکنډري روان دی هر ځای کې سکول مطلب سیکنډري سکول جوړیږي ډیګري کالج په تحصیل بریکوټ کې د هلکانو راغی د جنکوش دی اوس په دې کال کې کم بجټ په دې بجټ کې چې کم دی د ټولو نه زیاته د ایجوکیشن لپاره کم بجټ چې دی هغه زموږ د خیبر پښتونخوا دی د صحت او د ایجوکیشن ټول زیاتې روپۍ دې ته وستې دي. نو زه ما چې که چا څه نه دي ډاکټر صاحب د غرونو په سرونو کې خلکو ته سکولونه جوړ کړل خاص کر په غرونو کې چې کم خلک پاتې کېدل نو هغه د تعلیم نه محروم ول او الحمدلله زه خو د فخر سره هم کوي سړی وای چې په غر کې سکول نشته یا نن یو چا تعلیم نشته نو را دي ان شاء الله غوته به زه هم واخیم او ډاکټر صاحب چې کم دی هغه په دې باندې ډېر زیات غټ ورک وکړو هر ځکه سکول او هر ځکه مطلب سیکنډري په هر کلی په کلی جوړ شو نو دا یو غټه کامیابی ده او که څوک چې نشته نو را دي شي مونږ به توخیو. شهزاد خان کووري تاسو سیاست او تعلیم ظاهر خبرو مخکې خبرو جدا جدا دي څومره حد پورې به تعلیم کوئ د څومره حد پورې په سیاست کې مخکې تلل غواړئ؟ یاره ایجوکیشن چې دا خو زما فرست پرایورټي ده او پالیټکس چې کوم دي نو زه هم زه کوم دا هم زما پرایورټي ده مطلب دا زه چې کوم لکه یو عبادت خلکو له خدمت وکړم نو دا هم ډېره زیاته یو غټه خبره ده او ان شاء الله ایجوکیشن زما اراده دي سیده چې زه به پی ایچ ډي پورې ان شاء الله که خیر خپل ایجوکیشن کنټینیو ساتم پی ایچ ډي به کوم. خی ماشاءالله. او د سیاست باره کې راته ووایي چې سیاست څومره قوم د سره دی څومره خلک د سره دي څومره هغه کسان چې څومره د ورته اعتماد کوي چې ستاسو سره په ټولګي کې یو ځای دي لکه تاسو ګورئ د پارټۍ نه اکثر یو کس روان دي بلې پارټۍ ته وړي نو هغه ځان ته ګوري چې دی زما سره دومره عوام دومره خلک شته نو هغه بلې پارټۍ ته موف کېږي او پای کې شمولیت کوي نو دغه سره د ټولګي په شکل کې زرونه 1200 1500 خلک خام دي ستاسو سره څومره خام دی په ملکن ډویژن په بیس باندې د سوات په بیس باندې تحصیل بریکوټ په بیس باندې د سټوډنټ یونیورسټي په بیس باندې بالکل خلک را سره الحمدلله ښه ډېر دي ښه په زرګاو کې را سره الحمدلله خلک موجود دي آلریډي مونږ ګډ پروګرامونه هم کړي دي خو دا ما خپل ځان سره هم واده کړی ده او دا زما د والد صاحب هم دا ارمان دی چې د پاکستان تحریک انصاف نه به انشاءالله مونږ چېرته هم لاړ نه شو څومره خلک چې دي هغه هم په زیاتره زموږ خلک چې دي په دې پارټۍ کې دي او د خان صاحب د ویژن لاندې به مونږ کار کوو انشاءالله مونږ به چېرته هم داسې قسمه دغه ونه کړو چې یا بله پارټۍ یا جاین کړو یا بلې پارټۍ سایډ ته وګورو او دا به چېرته هم نشي کېدی او تر څو پورې انشاءالله چې دا حلقې زموږ ډاکټر صاحب موجود دي ایم این اے صاحب موجود سلیمان رحمان مشران زموږ خان صاحب مراد سعید دي نو مونږ به چېرته هم هغو پرېنږدو انشاءالله دا د وفا لارې دي دا به انشاءالله مونږ چېرته هم نه جدا کړو ځکه د دې قوم د دې دپاره خان صاحب نن جیل تېروي نو مونږ به هره قسمه سخت هغې لپاره برداشت کوو هغې سره به انشاءالله شانه به شانه ولاړ یو. عزت خان مراد سعید صاحب د سکرین ته راغی ډېر پاپولر شو په دنیا کې په پاکستان کې دغه خپل یو مقام جوړ شو اچانک ته منظریان نه لاړو داسې څه داسې خبرې دي چې هغه بهاینډ د سین شو او یا په منظریان باندې به کله راځي څه داسې طریقې روانې دي دې کې لوجیک باندې لږ پوه کړئ. نو مراد سعید چې کله هم راغی نو منظریان باندې دې کې پکې دپاره مراد سعید ډېر زیاتې غټې قربانیانې دي
زه به درته دا ووایم چې د عمران خان نه پس که زه وایم چې ښه لیډر راغلی نو مراد سعید دی او د کې پی کې کې د مراد سعید په شان شکل لیډر یو هم نه دی راغلی. هغه چې کوم ایفرټس کول د ملکنډ ډویژن لپاره د کې پی کې لپاره د پښتونخوا لپاره د پښتنو لپاره نو هغه یو چا هم نه دي کړي. هغه یو نیچرل ټیلنټډ کس و او انفارچونیټلی چې هغه زموږ نه لاړو منظریام نه. او خاص کر مراد سعید غټه ګناه دا وه چې هغه وي چې په سوات کې په کې پی کې کې دي امن وي، خوشحالي دي وي، ترقي دي وي او بس لوبې دي وي، د لوبو میدانونه دي وي، خلک دي خوشحاله وي، صحت شعبې وي، تعلیم وي. نو دې دپاره هغه ایفرټس کول ډېر زیات کوشش و او خاص کر هغه چې زموږ نه ورک شوی دی نو هغه د امن اواز چت کړی و. ځکه چې هغه مور چې کوم ده نو هغه سوات کې چې کله اپریشن کېدو په هغې کې ډیسیبل شوې ده او هغه اوس هم هغه شان ډیسیبل ده. انفارچونیټلی هغه خپل مور نشي لیدی، مور خپل زوی نشي لیدی. نو د دې نه بل غټ تکلیف نه وي. خو مراد سعید د منظریام نه لاړو، بیا حالات خراب شو، هغه بس دقه اواز کړی چې بس امن 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 زه امن غواړم. دې وجې مراد سعید. شهزاد خان یو اخري سوال درنه کوم، که چېرته خدای مو قدر کړه او په دې حلقه ایم پی ای رالی، ایم این ای رالی یا د خدای وس درکو نو د دې علاقې لپاره د اولنی پروجیکټ به څه وي چې هغه د عوام او د سټوډنټانو یا د هغه خلکو لپاره په کار راشي کوم چې لاچار دي، بې بسه دي، هغوی ته فیسلټي نشته. نو څه ډول پروجیکټ ستاسو په ذهن کې دی چې هغه به تاسو خلکو ته تحفه ورکوئ؟ د ټول ناول خو به زه په ایجوکیشن باندې کار کوم په دې حلقه باندې او انشاءالله که خدای مقرر کړه او چېرته هم که ایم پی ای یا ایم این ای یا منسټر سړی سینیټ ته راشي نو اولنی کوشش به زما دا وي په دې حلقه کې انشاءالله که الله کړی خیر نو زه به په دې باندې یو ومن یونیورسټي جوړوم. خاص کر زموږ په دې حلقه کې چې کوم دی نو فیمیل ایجوکیشن ریشو چې دی هغه ډېره زیاته کمه ده. نو موږ به په هغې باندې کوشش کوو ځکه د دې ځایي نه فیمیل یا هغه ملکنډ ته ځي یا هغه چارباغ ته ځي، لرې لرې ځایونو ته. نو په دې باندې به انشاءالله زموږ اولنی کوشش وي. څه پیغام د نوي کل باندې به ورکوئ چې هغه ځکه تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې په ټیک ټاک باندې په مختلفو په جواري په ګیمونو کې ماشومانان لوی ځوانان باقاعده انوالو شوي دي. څه میسج ورکوئ د هغه مور پلار په نوم باندې چې هغه په څه طریقه باندې خپل بچي وساتي او نوي کل ته به پیغام څه ورکوئ؟ نو هغو ته خو زه دا وایم بس خپلو بچو ته خاص کر په کورونو کې لایبریریانې کولاو کوي، مطلب د سټډي دپاره ولا ټایم مقرر کوي، د مدرسې د سکول دا ټول ټایم چې دی دا ورته ډسټریبیوټ کوي او د گیمونو نه دې سیستم نه خپل بچي وساتي. نو دا به ډېر زیاته ښي، دا ماشومان به بچ شي، ذهني ټارچر کېږي به هم نه، دا گیمز چې دا ماشومان ډېر زیات خرابوي. نو کوشش وکړئ چې د دې نه واړه راوځي او کوم چې فزیکل گیم دی ګراؤنډ کې کرکټ شو، فوټبال شو، دې طرف ته راشي، ټیبل ټینس شو، بیډمنټن شو، نو دا به ډېر زیات هیلتي اکټیویټي نو دوی دپاره به دا ډېر زیات ښه وي او دغه څیز نه دي دا واړه وباسي نو ښه به وي. ډېره مننه شهزاد صاحب ستاسو د وخت راکولو او زموږ سره د دونه خوږو خبرو کولو. تاسو د شهزاد خان خبرې واورېدې. شهزاد خان یقینا یو ډېر انرژیټک او سرګرم کارکون دی. په پاکستان تحریک انصاف کې د هغه کنګو ګورنو په هر ټایم باندې دا قربانیانې ډېرې زیاتې دي. په د دې لیول نه روانېدل او بیا په تحصیل بریکو بیس باندې خپل ځان انټروډیوس کول او بیا یونیورسټۍ ته رسېدل او په یونیورسټۍ کې د صدارت په څوکۍ کې ناستل یقینا دا یو ډېر لوی جدوجهد او لوی محنت غواړي. د تاسو که ګورئ نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېر زیات اکټیو دی، په ډېر زیات مختلف ځایونو کې دی ملاقاتونه کوي، د ډېر لوی لوی خلکو سره د ملاقاتونه کېږي او هم د پارټۍ یقینا چې د تعمیر او ترقۍ دپاره به ډېر سوچ کوي. زما د ده نه دا امید دی که خدای پاک دله چې ته موقع ورکړه او دې یقینا چې په دې کې کوالټي شته او ینګ سټوډنټ دی نو دې د دې کور کلي د علاقې لپاره ډېر زیات څه د فایدې کار کولی شي. ستاسو نه به اجازه غواړم خو په یو خبره باندې چې مهرباني وکړئ په خپلو ماشومانانو په موبایل کې چې کوم د جوارۍ گیمونه دي، کوم کې هغوی بیټس لګوي، په کومو موبایلو کې هغوی هغه سافټویر استعمالوي چې هغوی د لاسه هغې ته د آنلاین نوم ورکوي یا د گیمز نوم ورکوي، د هغې نه اجتناب ورکوي. ستاسو د ماشوم سره پیسې راځي، دا د هغه نه تپوس کوئ ستاسو سره پیسې د کوم ځای نه راغلې. هسې نه چې تاسو سبا دومره قرضداري شئ، دومره خراب شئ چې تاسو سره بیا د تپوس کولو ذریعه هم جوړ نه شي. د خپل ملګري رپورټر د واجد خان سره اجازه غواړو. د لوی الله په امان.